عالمان ذکر کوي چې د نبی علیہ الصلوۃ والسلام نه سرتور ګرځیدل نه دي ثابت چې نبی علیہ السلام سرتور ګرځیدل عامه زندګۍ کې مونږ نه یوازې په عامه زندګۍ کې نبی علیہ الصلوۃ والسلام سرتور سر نه ګرځیدل اوس یې لکان په مونږ کې ورته ځان بد کاری چې ټوپۍ په سر کې او بیا وختوم خرابېږي هغه ډېر په خوارای باندې جوړ کړي او لارې پکې ایستي که بیا یې ټوپۍ په سر یې نو لکه کار خرابېږي پیشن خرابېږي که دا شونډې سرې کولو دغه څه شي خالونه دا میکاپونه دا د هلکانو سره بد نه ښکارېدلی نو دی قریبه ده چې د هلکانو دا شروع کړي علم او ذکر کې څه وایي وی دور علم په هر نارینه او زنانه باندې فرض دی چې خپل 40 غنټې وخت د نبی علیہ السلام د حکمونو او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په طریقه باندې سکی نو 40 غنټې ژوند یوازې په جمعات کې 40 غنټې زندگی ټول زندگی دا ټول عمر دی کم کار ته چې لا سچای نو تاسو پکای چې دا نبی علیہ السلام کړه دې کنه دې کړه خادی دا پای کې رواج دی هغه کای نو تاسو کا چې دا د نبی علیہ السلام طریقه دا او کنه دا کنه نو اس پزانه وبال کوما چې دوستړې والله خفا چې د نبی خادی دا غم دی تا دیګ را روان کړل وړومبه رز باندې دیګ را روان کړل څه چلې میلمانه ډیر دي دا میلمانه خوراک راغلي دي چې میلمانه ډیر دي زیخ بل کار دی کوي میلمانه راغلي دي میلمانه خوراک ته نستی چې دا دیګونه ولا را روان دي دا څه خادي خو نه ده غم دی په غم کې خلک ګیلي نه کوي خادای کې خلک کوي اول نه ډوډۍ په ټیم راځي نه چراغ بلا وټلې وټل کې خوري ها یو سړی د راغې نه صفای کې ډوډۍ ټیم شو بسو غرو په لګه مختصره غونډه کې ډوډۍ پای کې سندور نخري پکاري او خزي یا الله زماري بوتو د چم گاون خزي و ډوډۍ ټیم لاره راشي ناشتي وي او ماشومان بدن سره عمر ولي ویل ته به وخرو مونږ کرا چراغلی وي سلور ور سره ما سره خو دوه دی بلا دوه د پلان کې د بدن را سره را قرضه نور و گاون نه ځان سره ماشومان را قرضه کی هغه ورته بوزي او انت به کومنه دا وته ناشتي شون خوراکا څه ضرورت ته چې ته د مړي خوراک ته ناشته عالمان وی طعام المیت یمیت القلب د مړي خوراک زړه مړکې لگا د مړو خوراک ته سره ناشتي او دی وای دا موږ نه پخ کړي دا خو پلان کې بس راولې کو هغه دغه کو پلان کې په بل رسول نه رالي دا دل د بدل سیز دی قاری سے دی الله غریق رحمت کی هغه فرمایلو وای پښتانه د اړخري دی په بدل یو بل غړای دی هر کار د بدل لې کته پوس لذي نو ایمال تاسو لراغلو زبولم تاسو لازم خو چې راتنو تو شراغلو وینا میتیاز ترموس ځان سره راوړو بس زه به یو ترموس میتیاز وروړم پرس دیک پوخ نکی نو په بل طریقه لا دیګونه راوړي څه ضرورت ته دیتا چا به خامخا د کمندونو خوراکونو ته خلک ناشتي خوراکونو ته بناشتي میلمانو او قربون جامیش لئی شما کینا ډوډۍ به پرې د سړیا ډوډۍ به خوري کابل ګرام شیخ صاحب رحمه الله تعالی فرمایل وی شاپور شیخ صاحب رحمه الله تعالی فضل حق مولی صاحب اللہ دے غریق رحمت کی او شاپور شیخ ہوئی زو منگا دری والا ہوئی پنکیر تدلو نمونگی چه پلارا کی زو ندرستم شیخ صاحب رحمه اللہ والدہ وفات شیوہ نمونگی چه دوابو کو او بیا و پنکیر درارو میاغا چه منگا رالو میاغا ناوقتو مونږ روډه وخړل ته کې دعا مو کړو شپه مو کړو سهار پټی تراو
وی چې وختي ورسېدو پنځپیر ته شیخ القرآن رحمه الله تعالی موږ ته وایي چې هلکه تاسو خو وختي مخکې راغلئ ځایونه د ټولو لرې دي او راورسېدئ وختي کوم ځای مو شپه وه وی موږ ورته وایي چې موږ داسې په رستم راتلو نو موږ وایي چې د مولانا عبدالسلام صاحب هغه دعا به مو وکړو او بیا به پنځپیر ته لاړ شو ناوخته هلته شپه وکړه وی چې ښه شوم خورو تاسو چې کمدنو هلته کې هغه ته ناست وئ هغه مور مړه وه او تاسو ته ناست چې شا به موږ له چرګانو ډوډۍ راوړه تاسو شرمېدئ نه شرمېدئ نه تاسو چې د هغه مور مړه وه تاسو ته ناست وئ چې موږ له چې کمدنو ډوډۍ کوو شپې مو ورته کولې تاسو ته چا وایي تعزیت کې شپې کوئ راوتي به وي د هغه ځای نه او بل ځای کې به شپه کړې وه یا به سیده پنځپیر ته راتلئ څه ضرورت و چې هلته هم ډوډۍ خوړه او هلته چې کمدنو شپو ته ناست وئ نو دا به شپو ته ناست دي او دا عالمانو لیکلي دي زمونږ پښتانه رواج نه پرېږدي رواج نه پرېږدي نیک عمل هغې چې نبي علیه السلام کړی خپل 40 ګنټې وخت د نبي علیه السلام په طریقو کا د نبي علیه السلام په طریقو باندې کا عالمان مسائل 40 کې شاه اسحاق صاحب رحمه الله لیکلي دي چې دویم ځلې تعزیت مکروه دی یو ځلې سړی لاړو دعا وکړه هغې ته تسلي وله ورکړه دا زمونږ د الله پیم په شریعت کې نشته زمونږ عجیبه کار دی که نه حجرې ته لاړ شي سړی چې لاړ شي غم واله سره کیني هغه ته یو دوه خبرې وکړي که دوا یې ونه کړه چې دوا راغلی زمونږ مړي ته خو دوا دا جنازه دوا نه وه او دوا خو کور هم کېدلی ژوندی ستا د حجرې ته سره راته که هغه مړي ته دوایي نو هغه کور هم کېدی شوه چې د کور کړی وی چې یا الله پلان کې وبخه دا تا خواله چې راته نو څه شي له راته راته خو دی له چې ستا د هغه په راتلو تسلي وشي او دوه خبرې درته وکړي چې دا حقه لار ده موږ به ځو ټول به ځو نو ستا به زړه تسلي وکړي زموږ راشي یو وایي دوا وکړي بل وایي دوا وکړي عالم پکې راشي هغه ته یې استاد یو دوه خبرې وکړه هغه پاسي وایي دا شی دا ناروا دی دا چې هر یو راځئ لاس اوچته وایي هر یو راځئ بیا چې ځئ بیا ټالی ووایي بیا چې راځئ بیا ټالی ووایي دې ته حاجت نشته چې څنګه عالم دوا وکړي بیان بس کړي بل به وایي استاد یو دوا ورته وکړي عجیبه چل دی ښه به واوري چې یاره استاد یې وایي دا خو چې څنګه هغه دوا وکړي دی به وایي دوا وکړي هلکه وادي نه اورېدل بس که هیڅ ضرورت نشته رالل لسته کسان راجمع شو یو پکې وایي چې دعا وکړي ما دعا وکړه دا د راتلونکو هم شوه د تلونکو هم شوه دا موږ پرېږدو نه مصیبت دی چې لاړ شو هلته کې هر یو به خامخا وایي 15 کسه لکه کله د ماسپښیني کې ترمسونو چای راوړي که نه نو هر یو به وکړي دوا بل به یو د جمع ورته وکړي بل یو پیره ورته بیا دوا وکړي بل نو لس په یو ځای راغلي دي په یو ګاډي کې راغلي دي په یو ځای هر یو به وایي دوا وکړي نو چې بیا ځي نو بیا به وایي دوا وکړي دوا وکړي دوا وکړي دوا وکړي هلکه دا نبي علیه السلام کړي دي دې ته خو لږ سوچ وکړه دا چې کمدنو موږ دا نه وایو موږ وایو دی به وایي چې دوا ونه کړه دی به وایي چې دا ونه کړه څه وایي چې نبي علیه السلام په طریقو به خپل ژوند تېرو نو د نبي علیه السلام په طریقو باندې تېر کړه که نه بیا د خلکو سره لحاظونه کوي د نبي علیه السلام په طریقه یې تېر کړه چې لاړې هغې ته لږه تسلي خبرې وکړه کښېنه ورسره په کټ کې که نه یې پېژنې د چا نه تپوس وکړه وایي چې هغه چې د چا څوک وفات شوي دي پلار رور مور د هغې وارث کم یو دی ما ورسره لږ ملاو کړي هغې ورسره کښېني الله دې تاسو خوشحاله کړي الله دې د هغه قبر ګلزار کړي او الله دې تاسو له چې کوم دی نو تسلي درکړي دا حقه لار ده موږ ټول به په دې باندې ځو دا دوه خبرې ډېرې دي دا دوه خبرې ډېرې دي که وقتي طور سړی چې کوم دی نو دعا وکړي نو څه خبره نه ده دعا دې وکړي خو دا مونږ چې ورپسې څه چل شروع کړی دی خدای که به دا په شریعت کې دا بالکل نشته او پرېږدو یې بالکل نه موږ پښتانه پرېږدو یې نه هلکه خو هر یو چې نن ما او تا دې ځای ناست دا عزم وکړو چې زه حجرې ته لاړ شم زه به په سنت طریقه کوم اول چې یو پیره لاړې بل بیا ساګر بیا به چې کمدنو رواني بیا به رواني ویکره التعزیة بعد تعزیة فقهاو لیکلي دي
یو ځل تعزیت وکړو دوباره تعزیت ته ساده یو ځل دعا وکړه ها جنازې له تلوي د مړي وارث سره ملاو نشوي د مړي حق جنازه وا د وارث حق چې دی هغه له تسلی ورکول دي هغه سره ملاو نشوي تسلی دی ولا ور نکړه بس د مړي حق ادا شو ژوندول راشه کوجري ترازي کې بیٹک ترازي هغه راشه د تسلی او دوه خبرې وته وکړه جنازې له بومزو د ډومبای دواله بومزو او بیا د درېمې دواله بومزو د جوبې دواله بومزو د کال دواله بومزو دا کم ځای کې دې ته نیک عمل نه ویل کېږي دې ته رواجونه ویل کېږي رواجونه د شریعت شکل روانوي کاغه په غمونو کې دي که په خادو کې دي په دې کې د شریعت هغه شکل ختم شي عمل صالح دې ته وایي چې د نبی علیہ السلام په طریقه باندې هر عمل کې سیاست کی منډي وای اول د عالم نه تاسو کا چې دا د شریعت مطابق دی او کنه دی کله شریعت مطابق ني الله دې وبخه پارام سان مستړی کواسي منډي وای ولډي مباسي چغي مباسي ځان دې ستړی کو کدا طریقه د شریعت مطابقي نو وو پکې منډي کله شریعت مطابق ني ځان دې سره کار کړل سره د نبی عليه السلام دا چل کړو دا مونږ چې چل کو په ایمندا خواري او سړی و چې دا شی ناروا او خو بل بس مونږ د نبی عليه السلام د طریقو نه ځان نه خبرو د سره مونږ څنګه په کلمه کې وایو چې محمد رسول الله آمنو لا اله الا الله دا او عملو الصالحات محمد رسول الله دې ته نیک عمل ویل کېږي غم دې خادي دا دارنګي په معاملات کې اخلاق تی سیاسیات تی فارس کې د نبی علیہ السلام تابعداري پکار ده د نبی علیہ السلام تابعداري پکار ده کو سو خپکیږي خپدي شي او کو سو خوشحاليږي خوشاله شي چې الله خوشاله شي پیغمبر علیہ السلام ته د قیامت پر استرګي اوچتي چې وای زما امتی وي سړي کړی دي ما نبی علیہ السلام ما خپل شکل ستاده شکل بشان کړو دا مې اوس رسیدو چې ګیره مې پرې خاله دا مې اوس رسیدو چې خپل غم کې مې خپای خو چې رواج به پکې نه کیږي خپل خادای کې مې خپای خو چې رواج به پکې نه کیږي خپل قبر ته مې خپای خو چې رواج به پکې نه کیږي زما قبر به د سنت په طریقې زما غم او خادي به د سنت په طریقې مسلمان دي ته وي عامل الصالحات دا مطلب دی مکمل زندګۍ کې د نبی علیہ السلام اعمال کتل او د نبی علیہ السلام سنت کتل موږ د ټول بیان شوی دا هر قسمه هر څه چې موږ ته بیان شوی دي او عامل الصالحات دا نه چې ځان نه جوړ کا او دا نیک عمل لې دا نیک عمل نه رواجونه نیک عمل لې نه دا چې ځان نه سو جوړ کی هغه نیک عمل لې آمنو وعملوا الصالحات وبشر الذين او زیر ورکا کسانو ته چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او کوي نیک عملونه لګي او نیک عملونه کوي موږ نن سبا وای بس ایماندار یو او نور عمل صالح هغه ته زمونږ اړو سوچوم نشته چې نیک عمل کول غواړي دا دوه سيزونه دي په دې باندې چې کومو جنت ویلې آمنو وعملوا الصالحات چې ایمان دي نیک عمل نه قبلي او چې ایمان وی او نیک عمل نوي دا یو پایه د گاډي بل پایه نشته بیا وعملوا الصالحات ورسره نیک عمل دا ضروری دی حسن بصری مولا یو جنازه کیو د باغی کی او شاعر او فرزدق اغومو نو فرزدق داسې لګا ذات خیال وته هغه راغی حسن بصری مولا ته وای تا پتر چې د خلک څخه خبرې کوي هغه دوی سوی وای دی وای چې اجتماع فی الجنازه فی هذه الجنازه خیر الناس و شر الناس چې په دې جنازه کې د ټولو نه خسړې راغلي او د ټولو نه ناکار سړې راغلي بیا خسړې تا یادې لکه او ناکار سړې ما یادې چې دواړه پکې راغلي دي حسن بصری مولا پوه شو چې د خماته وای او بد ځان ته وای هغه ته وی لست بخير الناس ولست بشر الناس لكن ما اعددت لهذا اليوم تبترني او زخني ما
خو صرف دومره وام چې مرو به مرو نو مرګ لرې څه تیار کړي وي هغه ورته ووایي شهادت لا اله الا الله مو 60 سنه د شپېتو کالو زوړ مسلمان دکه لا اله الا الله د را سره د شپېتو کالو ده نور را سره څه شی نشته هغه ورته وایي هذه عمود فعين الاتنار یو خیمه ده چترای چې لګوي د لا اله الا الله د چترای د میستن شوه هغه لاندې واړه واړه تنابونه څه شو چې دا میان شته د خیمې او د تامبو دا میستن شته او د غاړو د استنې نشته دی نو دا د غاړو د استنې کېدی شي د میانځ دا هم راړتاو کي د میانځ دا به هم راړتاو کي وی چې کله د غاړو دا ودرای نو کور به څه شي جوړ شي کور به جوړ شي وی دې ټولو باندې به چې کومونه عمل کول غواړي عمل ومي دا میانځ تن چې دا ایمان دی او دا الله چان چا پیرستنی چې دی نو دا نیک عمل دی وعملوا الصالحات واب ابن منبه وی لا اله الا الله مفتاح الجنه لا اله الا الله چې دا د جنت کنجی ده وهل رأيت مفتاحا بلا اسنان داسې یو کنجي دی لیدلی دا چې د هغې غاښونه نه وي د هغې خامخا کرښې پکې وي غاښونه وي دا نیک عمل چې دی دا غاښونه دي نیک عمل ضروري دی دا نه چې سړی تش وایي چې بس یاره زه موحد یم او بس ما ایمان راوړی دی او دا جنت زمونږ دی او دوزخ له چې کمدنو کافران ډېر او دوزخ له هندوان ډېر او دا انګریزیان چې دومره شي دي سړیا دا به دوزخ ته ځي موږ ته به دا جنت که په عمل چې خوشې به پروتي دا په پخو کې دی پخو کې دی په دې ځان جنت ته بوځي ووایي که جنت په عمل شو خوشې به پروتي خوشې به پروتي قرآن مجید ته وګوره جنت چې کوم ځای ذکر کړی دی نو دا پکې چې نزلا بما کانوا یعملون جزاء بما کانوا یعملون اورثتموها بما کنتم تعملون نبی علیہ السلام ناس دے نبی علیہ السلام وی ستاسو کی یو تن په عمل جنت ته نشي تللی یو تن په عمل جنت ته نشي تللی صحابه ورته وایي تو وی زه هم نشم تللی چې د الله رحم دی نو جنت ته نشم تللی الا ان یتغمدنی الله برحمته چې د الله فضل او رحم نه وي نو جنت ته نشم تللی عالمان وایي دا عملونه چې دي نو دا د دې دپاره دي چې دا د الله رحمت ځان ته راواړی دا نیر دی نیرو او د دې نه ته ورخ مه ماتوه ستا پټۍ به اوبه شي پټۍ به اوبه شي نه اوبه کېږي ښه ستا پټي ته ورخ شوی دی او ته خټې رالي او په دې ورخ یې اچوې خټې رالي او په دې ورخ یې اچوې نو دا تا د نیر هغه اوبه ځان ته بندې کړې کړې دي کولاو د نیک عمل مثال داسې دی لکه د الله د رحمت نه ځان ته ورخ ماتول د الله د رحمت نه او بد عمل داسې دی لکه په دې ورخ خټې تپل چې سړی ګناهونه کوي نو په دې ورخ باندې خټې تپي وایي چې بس نه دی راځي دا رحمت نور نه دی راځي دا رحمت نور نه دی راځي دا نور رحمت نیک عمل دا د دې لپاره دی چې دا د الله د رحمت نه سیلاب دی سمندر دی د الله رحمت خو لږ غونده کې خو ځان ته ورخ راواړوه که نه ځان ته ورخ راواړوه دا رحمت چې دی دا الله پر عمل باندې کوي دا توحید ایمان او نیک عمل چې دی نو دا د رحمت د الله اسباب دي نو ظاهر کې موږ په دې پړیو موږ د دا پته نشته خدای دې نه کی بیا دې نه کی بیا دې نه کی چې موږ وایو چې موږ دوزخیان لیکلیو موږ الله ته سوال لې الله که موږ د دوزخیان لیکلیو نو د لیکلو دروانولو اختیار تا سره دی الله تا ته دا صفت وسیله کوو چې دک روان کو د هغې په ځای جنتیان ولیکه الله ته څه ګرانه ده او الله که جنتیان دي لیکلیو زموږ د سوال له مینت هم دی چې الله کلکې کړه او زموږ د بد عمل د وجې نه الله هغه مروانه یمحو الله ما یشاء ویثبت اختیارات د الله تعالی دي دا نیک عملونه دا کینی ناستی بوجرو به بیٹکونو کې چې څوک ته وایي عملونه قسم په خدای تعالی دی که په عمل شو خوشې به پروت دي او
دا پخی خبرې د الله رب العزت سره نه چلیږي دا چالاکی نه چلیږي کته چالاکی کې په خطوب کې دا په خطوب باندې نه کیږي نیک عمل دا د جنت د ذو ذریعہ ده الله تعالی دې موږ ټول له نیک عمل توفیق راکړي وبشر الذين امنوا خوشالي ورا کسانو ته چې ایمان راوړل دي وعملوا الصالحات او کوي نیک عملونه ان لهم جنات تجري شاقينا ديرا باغونه دي تجري من تحت الانهار چې بهيږي بالا نه داغې نه سیندونه دا نهرونه